یو صحابي رالو جی کو یو انسان خپل لباس اچي خپل کپڑے اچي خپل پیزار اچي دام تکبر کې راځي وینا ان الله تعالی جمیل یحب الجمال الله رب العزت خپل دي خوبصورت دي او خوبصورتي خوخی چې تعالی الله نعمتونه درکړي دي نو الله دا خوخی چې د خپل بنده باندې د خپل نعمت اثر وګوري دا تکبر کې نه راځي خپل لباس اچول تکبر نه دی خپل چپل اچول تکبر نه دی خو لیکن بل سپک ګڼل دا تکبر دی د حق نه انکار کول دا تکبر دی د شریعت حکم دی واردو او ته چې زه نه منم د حق نه انکار دی کنه دا تکبر دی او ته ځان لوی ګڼې ځکه د الله حکم نه منې غلام د پاره څه پکار دي چې کله آقا حکم وکړي نو چون چرا بنه کوي فوراً به تابعداري کوي نو موږ د الله غلامان حکم شوی دی چې موږ په خپل ټایم بس خج پابندي د بنده حقوق ادا کا پابندي ادا کړه چون چرا بنه کوي چې دا حکم ولې دسه دی موږ غلامان غلام د پاره د آقا په فیصله باندې رد کولو اجازه نشته او بیا داسې آقا وراء الورازه خلاصه د خبرې دا شو عاجزي اختیار د دوانو جانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په غټ سردار څوک وي غټ بادشاہ به څوک وي د شفقت غر او پهاړ چې وته ویل کېږي د استقامت کوه ګران د هغې باوجود عاجزي چرته د تکبر خبره نه ده کړې چرته لویي نه ده کړې د دې چې کوم د دې انډیا چې کومه پهله مشر تیر شوی دی هغې یو ټکي لیکلی دی هندو وي زه تاسو ته د اوسنۍ زمانې خلکو مثال نشم پیش کولی مجبور یم چې دا عاجزۍ دپاره زه تاسو ته مثال پیش کړم د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر رضی الله عنه چې د دومره لوی خلافت باوجود د بادشاهت باوجود د طاقت او د شهرت باوجود انتهایی عاجزه چې په منبر ولاړ نو په خپل هغه قبه کې او قمیص کې نه پیونده لګېدلې دومره عاجزه خلک مونږ ته چې لږه عهده میلو شي نو بس بیا چې هر سړی د خپل وس عمره بیا ظالم دی هر چاته پته الله رب العزت موږ تاسو د تکبر نه حفاظت فرمایي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام یا الله موږ ته عاجزي را نصیب کړي تکبر نه حفاظت فرمایي د بد کلامۍ نه د بد ګویۍ نه